أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ دریم سپارہ آیات نمبر 256. لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ ہز زبردستی نشته دی، فی الدین پا دین کی، قد تبین پا تحقیق سرا واضح شوی دی، الرشد ہدایت من الغی د گمراہینا. دے آیات کی اللہ پاک جل شانہ فرمائی چې په دین کې زبردستی نشته دی، یعنی ته یو کافر په زور سره نشي مسلمان کولی، چې ته په ټوپک او تماچه کې دی او ورته وایي چې کلمه ووایه. یو کس وکنه مسلمان را لګېدلی او کافر یا هندوی چې کوم دی را پرځولی او په سینه ورته ناست وي شابه کلمه ووایه. نو هغه ډېر تنګ کړی دی، هغه ورته وایي کلمه ووایم، خو ته راته ووایه څنګه کلمه ووایم. نو هغه ورته ووایه که نه چاړی پې د پاسه ایښې ده، ویې لالومه دی. خلک راغونډ شوي څه چل دی، دا هندو مې را پرځول دی ته چې کلمه ووایه، دی کلمه نه وایي. نو هغه هندو ته وایي ووایه که نه، دا خو لیونی دی، د وجې خو ووایه که نه. هغې هندو ته وایي زه وایم خو ما له راځي نه، ده ته وایم چې ته راته ووایه. هغه مسلمان منډه کړه، ما له خو هم نه راځي، څنګه کلمه ورته ووایم. نو په زور باندې یو کافر نشي مسلمان کولی، کافری په دې په زور باندې نشي مسلمان کولی، په دین کې زبردستی نشته دی. نو دلته کې الله پاک جل شانه فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې زبردستی نشته دی، یو کافر په زور سره نشي مسلمان کولی. او دلته د جهاد د آیاتونو نه ظاهري طور معلومیږي، بعضې خلک اعتراض کوي چې جهاد د څه دپاره دی، تاسو وایئ چې په یو کس په زور نه مسلمانئ، نو دا جهاد بیا د څه دپاره دی؟ دا جهاد خو خلک وایي د دې دپاره دی چې خلک مسلمانان شي. موږ د هغې جواب کوو، موږ وایي نه، جهاد دا د کافرانو د مسلمانولو دپاره نه دی، بلکې جهاد د فساد د فکولو دپاره دی. فساد الله پاک ته ناخوښه دی، که مسلمانان جهاد نه کوي نو کافران بیا په ځمکه کې فساد کوي، او فساد د الله پاک جل شانه ناخوښه څیز دی. نو د دې وجې نه مسلمانان جهاد کوي. مسلمانان د جهاد د دې وجې نه دی، د دې وجې نه ده چې کافر مسلمان شي. حالانکه لومبۍ خبره دا ده چې اسلامي حکومت نو دی به لومبۍ چې کله جهاد کوي دی به لومبۍ دعوت ورکړي هغې ته تاسو مسلمانان شئ، خو په زور نه، په رضا باندې.
کو هغوی په خپله خوښه باندې اسلام قبلي ټیک ته، خو اسلام نه قبلي بیا به ورته وایي چې ټیکس زمونږ قبول کړئ، جزیه قبول کړئ. نو که جزیه قبوله کړله نو د دغې کافر بیا به د باندې اسلام نشته دی په دغه ځای کې، په زور مسلمانول نشته دی. خو کافر جزیه قبوله کړله، ټیکس قبول کو، او د ټیکس او د جزیه مقصد دا دی چې دا کافر دا ومني چې مسلمانان غالب دي، اسلام غالب دی، خپل سر اسلام ته ټیټ کړي. نو بیا د دغې کافر وینه داسې محفوظه ده لکه څنګه چې د مسلمان وینه محفوظه. بیا دې کافر ته چې څوک نقصان رسي دا داسې دی چې دې مسلمان ته نقصان رسي. د حکومت په چې کوم دی د دې ذمہ داري د ضمانت په اخلي د دغې کافر چې کوم ټیکس قبول کړي. نو چې ټیکس هم نه قبلي لومبې اسلام دی، اسلام یې نه راوړم بس ټیک ته ټیکس قبول کا، ټیکس هم نه قبلوم نو درېمه نمبر کې بیا جهاد دی. نو جهاد د دې دپاره دی چې فساد چې کوم دی په ځمکه باندې پیلو نشي، کافران فساد نه کوي. نو وګوره فلسطین کې فساد راغستین دي، مسلمانان په مخه باندې قتلي، ماشومانان بچي قتلي، نو دا مسلمانانو جهاد پرېښی دی. نو جهاد په زور د یو کس ته مسلمانولو دپاره نه دی، بلکې جهاد د ځمکې نه فساد ختمولو دپاره دی. فساد الله پاک په نسبت باندې ناخوښه څیز دی. عمده وجه ده چې په جهاد کې د کومو خلکو د فساد یره نه وي، نو اسلام هغې مړه کول دا چې کوم دی ممنوع کړي دي. لکه په جهاد په میدان کې به ماشوم نه قتلی، ځکه ماشوم فساد نشي کولی، زنانه به نه قتلی، سپین ږیرې چې کوم بوډاګاني هغه به نه قتلی، چې کوم مریضاني شل ګوډي دي به نه قتلی. نو که چېرې دا جهاد د دې دپاره وي چې ته یو کس په زوره سره مسلمان که، نو بیا خو به دا چې کوم شل ګوډو دي به هم په زوره مسلمانوي، خو نه دې ته به څه نه وایي، مسلمان ته ماشوم ته به څه نه وایي، دغه رنګې زنانه ته به څه نه وایي، بوډا ته به څه نه وایي. نو دا جهاد د څه دپاره دی؟ دا د فساد ختمولو دپاره دی. په جهاد کې کافرانو وجل داسې دي لکه سړی چې څنګه مار او لړم وژني، ځکه که دا مار لړم ته نه وژنې نو دې تعالی ټک درکوي، دک شان کو دا کافر ته نه وژنې نو دی بیا مسلمان باندې غالب کیږي. نو دا جهاد د فساد ختمولو دپاره دی. حضرت عمر رضی الله عنه یو بوډۍ ته وی ته اسلام قبول کا، نو هغه بوډۍ ورته ووي انا عجوز کبیرة والموت الی قریب، ورته وي زه خو بوډۍ یم او مرګ ما ته ډېر نږدې دی، نو زه خپل مذهب په آخره کې نه پرېږدم، زه خپل مذهب په آخره کې نه پرېږدم. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته هېڅ ونه وي او دا آیات تلاوت کو چې لا اکراه فی الدین، په دین کې هېڅ زبردستی نشته دی. خو په دین کې کله زبردستی نشته دی چې کله یو سړی اسلام قبول کړي نه وي، دی کافر دی، دوی په زور اسلام نشي قبلولی. هو چې یو سړی اسلام قبول کو او بیا دی مرتد شو، د اسلام نه لاړو، نو بیا به په زور اسلام ته راولي، او که دی اسلام ته نه راځي 3 ورځې به ورته مهلت ورکړي، او که بیا هم د اسلام قبول نه کو نو بس بیا د قتلول چې کوم دی واجب دی، دی بیا قتلی. نو دلته لا اکراه فی الدین او جهاد په دې فرق باندې پوه شو چې جهاد ګوري په زور د کافرانو د مسلمانولو دپاره نه دی، بلکې جهاد د فساد ختمولو دپاره چې دا که ته جهاد نه کوې نو دا کافران بیا فساد کی په ځمکه کې لکه څنګه چې فلسطین کې شروع کړی. لا اکراه فی الدین، هیڅ زبردستی نشته دی فی الدین په دین کې. قد تبین، په تحقیق سره واضح شوی دی، الرشد هدایت من الغی، د گمراهۍ نه. زبردستی پکې ځکه نشته دی، او په جهاد کې یو سړی په ایمان باندې زبردستی کولی هم نشي، ځکه د انسان کو دی د چا د یری نه ایمان قبلی نو زړه خو یره نه مني، ځکه ایمان د زړه سره تعلق ساتي. کو دی په جو باندې کلمه ووي خو په زړه کې کفر دی، نو دا خو تا ښه منافق کو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بېشکه منافقین دا د جهنم د ټولو نه په لاندې درجه کې. دا خو په زور باندې مسلمان کو، خو صرف د جیبې مسلمان دی، زړه خو ولته په زور سر نشي اړولی. نو الله فرمایي لا اکراه فی الدین، هیڅ زبردستی نشته په دین کې. قد تبین، په تحقیق سره واضح شوی دی، الرشد هدایت، من الغی، د گمراهۍ نه. دواړه خبرې الله پاک واضح کړي دي چې دا هدایت ته، هدایت کې دا خوبۍ دي، او گمراهی ده په دې کې دا نقصانونه، دواړه الله پاک واضح کړي دي. دې وجې نه په دین کې زبردستی نشته دی. فمن یکفر، پس هغه څوک چې انکار وکړي، بالطاغوت، د شیطان نه، د شیطان نه انکار وکړي، ویؤمن، او ایمان راوړي، بالله، په الله باندې. بالطاغوت، طاغوت شیطان ته هم ویلی شي، طاغوت چې کوم دی دا بت ته هم ویلی شي، طاغوت جادوګر ته هم ویلی شي، طاغوت دا پالګری ته کم سړی چې دا پال وباسي ته هم ویلی شي. او امام مالک رحمه الله فرمایي چې طاغوت هر هغه څیز ته ویلی شي چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي. کل ما یعبد من دون الله، هر هغه څیز چې دغه عبادت کولی شي سوا د الله نه، دغه څیز طاغوت دی.
لکه لات او غزات او منات. کوم وخت کې به چې کافرانو دغه عبادت کو نو دغه په دغه وخت کې چې کوم دی طاغوت، یعنی د الله نه علاوه چې د بل کوم سیز عبادت کیږي دغه سیز طاغوت دی، کوم سیز چې عبادت کیږي. نو الله فرمایي فمن یکفر، پس څوک چې انکار وکړي بالطاغوت د شیطان نه د بت نه، ومن یؤمن او ایمان راوړي بالله په الله باندې، فقد استمسک په تحقیق سره د نیولې ده بالعروة الوثقى، چې ایمان راوړو په الله باندې نو الله فقد استمسک په تحقیق سره د نیولې ده بالعروة الوثقى، هغه کړای مضبوطه، هغه مضبوطه کړای نیولې ده. لن فصام لها، چې اس شلیدن نشته دی، اس ماته دن نشته دی. لن فصام هیڅ ماته دن نشته دی، اس شلیدن نشته دی لها دی رسای لره. یعنی چې کوم سړي د طاغوت نه انکار وکړو، د بل چا عبادت اونکو، صرف په الله باندې ایمان راوړو، نو دا سړي د اسلام رسای مضبوطه اونیسله، او دا رسای د اسلام رسای داسې رسای ده چې دا شلیږي نه، نو چې کله د رسای اونیسله دا سړی په امن باندې. موږ تاسو مخکې ډاکټرسنې به چې چلېدی او خلکو دا رشکې مشکې نه وې راوتې، د ډاکټرسونو کې به خلکو یو پړی تړلی و، نو هغه پړی به د خپل ځان راټینګولو دپاره خلکو نیسو سورلو، کمې دا بېچته ډاکټرسنې به چې وي نو په هغې به خلکو ځان نیسو، نو هغې به مضبوط پړی کتو ډاکټرسن ته به یې اچو، نو چې چا به دغه مضبوط ونیسو نو هغه به چې کوم دی د ورتاوېدو یاره به یې نه وه، او چې چا به یې اساس غونده کې ونیسو اکثر به د سړی ورتاو شو. نو دغه چې کوم سړي اسلام دا رسۍ مضبوطه ونیسله نو الله وی دا مضبوطه رسۍ دا بیا شلیږي نه، دا سړی په امن باندې دی. او چې کوم سړي اسلام مضبوط یې نه دي لاس یې اړ کړی دی، کېدای شي بعضې وخت کې دی وښویي، نو دا رسۍ شلیږي نه، خو چې دی پرې نه دي. ومن یؤمن، او چې ایمان راوړو بالله په الله باندې، فقد استمسک په تحقیق سره د نیولې ده بالعروة هغه کړی الوثقى مضبوطه، لن فصام هیڅ ماتې دل نشته لها د دې کړی دپاره. والله الله تعالی سمیع علیم اورېدونکی او پوهه دی. الله الله تعالی ولی الذین، الله الله تعالی ولی الذین دوست د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی، یخرجهم الله پاک راوباسي دغه خلک چا چې ایمان راوړل دی، یخرجهم الله پاک راوباسي دوی دا چا چې ایمان راوړل دی، من الظلمات د کفر او د شرک د تیارونه الی النور د ایمان رڼا طرف الله یې راوباسي. والذین ها کسان کفرو چې کافران دي، اولیاؤهم دوستان د دي، الطواغوت شیطانان دي، یخرجونهم راوباسي دا کافران دا شیطانان، من النور د ایمان د رڼا نه الی الظلمات تیارو ته. اولئک هم دا خلک دي اصحاب النار ور والا، هم فیها دی به په دې اور کې خالدون همیشه وي. الم ترى آیت نه دي کتلې الی الذی حاکسته، دې کې د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه واقعه بیانې، د هغه واقعه چې کومه حصه د هغه بیانې. الم ترى آیت نه دي کتلې الی الذی حاکسته، حاج چې جګړه کوله ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په رب دغه کې دغه د رب په حق لباندې، یعنی د ابراهیم علیه السلام د رب په حق لباندې. ان آتاه الله دا زګه چې ورکړو الله پاک هغه ته الملک بادشاہی حکومت. اذ قال هر کله چې او فرمایل ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام ربي، ابراهیم علیه السلام چې کله راغی په هغه دور کې د نمرود بادشاہی و. نمرود دا چې کوم دی کافرو، او د نمرود چې څومره خلک او څومره قوم دا ټول کافران. ان تر دې چې د ابراهیم علیه السلام خپل پلارو آزر، نو دی په خپله باندې بت پرست، نو د ترتیب دو چې کله به د نمرود دربار ته څوک تلو نو سجده به یې ورته کوله، نو دغه ته چې کله سجده به یې ورته وکړله نو بیا به د خپل ضرورت طلب کو، دغه کس به چې ضرورت هغه به نمرود پوره کو، نو بیا به راغی. نو ابراهیم علیه السلام د ضرورت لپاره د دربار ته لاړو، نو چې کله لاړو د سجده ونه کړله، ابراهیم علیه السلام ته نمرود وویل تا دا سجده ولې ماته ونه کړله؟ نو هغه ورته ویل زه خو تا بادشاه ګڼم، خپل مشر دې ګڼم بادشاه، خو رب او الہ دې نه ګڼم، او زه سجده صرف خپل رب ته کوم. نو هغه ورته وی دی نمرودو وی ول ستا رب زه نیم، هغه وینا ستا رب کوم دی؟ زما رب هغه دی چې کوم رب ژوندي کول کی او مړه کول کی. نو نمرود ورته وی دا خو زم کولی شم، لړو په کم کس باندې چې 500 حکم ختلیو په یو کس باندې هغه راوګاګو غیر حق وی دی مړو زما په حق لباندې په دې 500 حکم شیو دې سبا پانسی کېدو دې ما رها کو دې ما ژوندې کو. یو ګناه کسې راونیسو په لار کې وي دې ژوندې و
هغه چې کوم دی په ځای باندې قتل مړې کو. نو دا کم کس باندې چې پانسی ختلې وه دې زما په حق له باندې مړو سبا مړ کېدو ما ولا ژوند ورکو. او دا کم کس چې بې ګناه ګرځېدو هېڅ ګناه یې نه دی کړی ما راټینګ کو د ژوند لا باقي ما مړ کو. دا ژوندي کول او مړه کول چې ته د خپل رب تعریف دا کوې چې زما رب هغه دی چې کوم رب ژوندي کول کي او مړه کول کي نو دا خو زه هم کولی شم دا رب خو زه یم زه هم خلک ژوندي کوم مړه کوم. ابراهیم علیه السلام پوه شو دا خو احمق دی او کمعقل دی بېوقوفه دی. نو په ځای د دې چې د رب تعریف یې ورته کړی وي دویمه جمله یې ورته وفرمیل ابراهیم علیه السلام وي زما رب هغه دی چې کوم رب د مشرق نه نور روچت کی په مغرب باندې پرې باسي. نو په بهت الذي کفر زمونږ استاد به ترجمه کولی بیا ډوټه ته ونه کو بس دی خاموشه شو لا جواب شو د سره بیا بل جواب نو. علماء لیکلي دي وي دا خبره هم کولی شو د نمرودو چې ده ورته وی چې دا خو زه رابېمه د مشرق نه خو نور زه چې کوم دی روچتومه په مغرب باندې زه پرې باسمه نو ستا رب دې داسې وکړي چې د مغرب نه روچت کي په مشرق باندې پرې باسي. وي دا سوال د دې یو سوال جواب یې خو وکړو چې ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې زما رب هغه دی چې هغه مړه کول او ژوندي کول کي. نو ده ورته دا خو زه هم کولی شم نو بې ګناه یې مړ کو او کوم چې ګنهګار نو هغه چې کوم دی رها کو. نو بیا ورته ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه دی چې هغه د مشرق نه نور روچتي په مغرب باندې پرې باسي. نو ده ورته دا هم ویلی شو چې دا زه کولی شم دا خو زه کوم ستا رب دې داسې وکړي چې د مغرب نه چې کوم دی روچت کي په مشرق باندې پرې باسي. ابراهیم علیه السلام ته داسې هم ویلی شو خو وی غیر اختیاري طور د نمرود زړه ته الله پاک دا خبره ورواچوله او دې په دې خبره باندې پوه چې رب شته دی او دا هر څه الله پاک کوي. نو که زه د ابراهیم علیه السلام باندې دا سوال وکړم چې ستا رب دې داسې وکړي چې د مغرب نه نور روچت کي په مشرق باندې پرې باسي دوی دا خو پیغمبر دی او د پیغمبر سوال الله کته نه غورځي. نو که د نه زه دا سوال وکړم او دی الله ته سوال وکړي نو الله پاک په د مغرب نه نور روچت کي په مشرق باندې به پرې باسي. په دې سره به لویه تبدیلي په دنیا کې راشي او دا ټول خلک به مسلمانان شي او زه به دقسې پاتې شم زما بادشاهي به دړې وړې شي. نو د دې یارې نه د دوباره سوال ونه کو په بهت الذي کفر بس دی حیران او پریشان پاتې شو لا جواب شو. نو دې کې دې واقعات ذکر دي. علم ترى آیات ندی کتلی الی الذي هاکستا حاجت جګړه کړې وه ابراهیم علیه السلام سره فی ربه د هغه د رب په حق لباندې ان آتاه الله الملک الله وی دا ځکه چې الله بادشاهي ورکړې وه د نمرود دته الله ډېر لوی طاقت هم ورکړی او علماء لیکلي دي بعضې مفسرینو چې 400 سال دته الله پاک عمر ورکړی 400 سال 400 کاله دته الله پاک عمر ورکړی ډېر لوی عمر ورته الله ورکړی او بادشاهي ورته هم الله داسې ورکړې وه چې د ده په بادشاهۍ کې انچ ځای د بل چا نه په ټول دغه باندې د حکومت 4 بادشاهان دا داسې تیر شوي دي چې دوی په ټوله دنیا باندې حکومت کړی 2 مسلمانان او 2 کافران. مسلمانانو کې سلیمان علیه السلام او ذوالقرنین رحمت الله علیه او په کافرانو کې بخت نصر او نمرود دی په ټوله دنیا باندې حکومت کړی او بیا الله پاک دی یو ګډ ماشي د وجه الله پاک تباہ برباد کړی. نو علم تر آیاتانه دي کتل الی الذی هاکست حاجت جګړه کړی و ابراهیم علیه السلام سره فی ربه د هغه د رب په حق لباندې ان آتاه الله دا ځکه چې ورکړی الله پاک دته الملک بادشاهي اذ قال هر کله چې وفرمیل ابراهیم علیه السلام ربي چې زما رب الذي هغه دی یحیی و یمیت چې ژوندي کول کي او مړه کول کي زما رب هغه دی. قال نو نمرود جواب ورکو نمرود وی انا احیی و امید انا احیی دا زه هم کولی شم انا احیی زه هم ژوندي کول کولی شم و امید او مړه کولی شم. قال ابراهیم علیه السلام تو فرمایل قال ابراهیم علیه السلام فرمایل فان الله بشک الله پاک یاتی راولی بالشمس نور لرا من المشرق د مشرق یاتی یعنی راخیجی بالشمس نور لرا من المشرق د مشرقنا فاتی پسترا ولا پسترا اوخی جواب به د نور لرا من المغرب د مغربنا زما رب خود مشرق نه راخیجی خو کو طرف انت د مغرب نه راخی جواب او دا سوال په دی وجه نه کوم د ته هر څه معلوم او الله پاک پر راخیجی قیامت ته نږدې الله پاک جل شانه به د مغرب د طرف نه نور راوچت کی د بل طرف مشرق نه راخیجی او بیا به د مغرب د طرف نه چکم دی راوچت د نور برازي زواله پورې براشي بیا به د نور واپس شي او دغه بیا دا نه خوي چې د توبې دروازه به بند شي د چا توبه به نه قبلي
توبه بیا نه قبليږي. کو یو کافر مسلمانېدل غواړي دا کافر مسلمانین بیا نه قبليږي. او دغه نور د مغرب د طرف نه راختونه پس په دنیا صرف 120 سال پاتې وي. 120 سال پس بیا قیامت الله پاک برپا کوي. نو الله پاک پکې الله پاک کولی شي. قال ابراهيم فرمایل فإن الله بشک الله تعالی یأتی راولی راخیجی بشمس نور لرا من المشرق د مشرقنا فأتی پستیر او خجوا بهاد نور فأتی پستیرا ولا بهاد نور لرا من المغرب د مغربنا فبهت الذي كفر فبهتن خیران شو الذي ها کس کفرا چې کافرو نمرود بس دې حیران او پریشان شو لا جواب شو. والله الله تعالی لا يهدي هدایت نکی القوم الظالمین قوم د ظالمانو ته. او کلذي یا پشان د هغه کس مره چې تیر شو. دغه د حضرت عزیر علیه السلام واقعیا طرف ته اشاره کی چې عزیر علیه السلام بختنصر بادشاہ د په بیت المقدس باندې حمله وکړه. بیت المقدس هم شهید کو او څومره بنی اسرائیل يهود شو نو دې کې ډیر زیات قتل کړل او ډیر چې کوم دې قیدیان کړل. 40,000 د تورات علما دایم شهیدان کړل او څه خلک چې کوم دې قیدیان کړل پکېت کې واچول. نو په دې قیدیانو کې حضرت عزیر علیه السلام او دا بختنصر چې دی مجوسی بادشاہ د ډیر ظلم کړو. بیت المقدس کې دنه چې کوم دې قتلونه کړو موږ گزارې چې کوم دې وجلیو يهوديان او 40,000 علما د تورات دی وجلیو. د تورات دغه نسخې اوس وځولې ډېر لوی ظلم چې کوم دی وکړو او چې کوم پاتې و نو هغه ځان سره قیدیان کړل قید کې واچول جیل کې واچول. نو په دغه قیدیانو کې حضرت عزیر علیه السلام او د بیت المقدس تاخر ته مکمل روان کو. نو حضرت عزیر علیه السلام چې کله رها شو واپس راتلو نو په لاره چې د بیت المقدس ته خار ته وکتل چې یا الله دا او د خلکو ته وکتل دا خلک ټول دی بل د پاسه پراته مړو چې دا خر به الله څنګه آبادي او دا خلک په الله څنګه ژوند دي کوي. نو د حضرت عزیر علیه السلام هو پیغمبرو دا کلک یقین چې الله به ژوند دي کوي او الله کول شي خو د طریقې سوال کو کیفیت معلومو چې څنګه به ژوند دي په کومه طریقې سره به ژوند دي نور به کوي الله پاکو د یقینو خو هغه طریقه او کیفیت داینا معلومونه د دا معلومول غوښتل چې دا به څنګه الله پاک په کومه طریقې به الله ژوند دي کوي. په دغه ځای کې الله پاک جل شانه په د باندې مرګ راوست او چې کله په مرګ راوستو نو د سره خرو په خر باندې سورو روان او ورسره چې کوم د انګورو اوبوي شیره او انځور ورسره او خر ورسره بس دې په دغه ځای کې وفات شو مړ شو او خر مړ شو. 100 کاله پس الله پاک جل شانه ژوند دی او دې 100 کالو کې الله پاک جل شانه دې د خلکو د نظر نه غیب کړو چاته بنخ کاری 100 کاله پس چې کله ژوند دی کو الله پاک تاسو ته کو څومره موده دې تیر کړ کم لبستم څومره موده دې چې کم دې تیر کړ څومره خوب دی کو. نو حضرت عزیر علیه السلام دې یوم او بعد و یوم یا پرو او د شیوم جنن را پاسې دما او یا جنن سارو د شیوم انور چې کوم دی لا پس جړی باندې دی روز لا نه تیر شي د روزي حصہ چې کوم دی ودوما الله پاک ته فرمایل پورا 100 کال چې کوم دی تا تیر کړل دلته 100 کال تا دلته کې تیر کړل او 100 کال ستانه ما روح استلیو تمام مړ کړی 100 کال پس می ژوند دی او بیا ورته دی خرته دی وګوره چې خرته وکتل هغه تش اډوکی پراتو او اډوکو باندې بارانونه شیو نو اډوکی بالکل سپین شیو. بیا ورته دی خوراک ته دی وګوره نو هغه انځورو ته وکتل بالکل سی پراتو خراب شي وینو خونه نه وکړي او بو ته وکتل د انګورو هغه بالکل صحیح سالمه پراتی ورته وس خرته دی ګوره بس د خرته قاتل رومبه چې کوم دی اډوکی راتل دی یو بل پاسه چې کوم دی جمع کېدل د خره ډانچه ته جوړ شول بیا ورپسې غوخه رااله بیا ورپسې سرمن رااله او بیا پکې الله پاک د په مخ کې روح واچو او بیا هغه واړه بل وکړ او ژوندې شو روان شو خر د مخ کې ژوندې شو. د چې را روانو خپل کلی ته ورسېدل د خپل کور بیا نه پیژند خپل کلی نه پیژند به هر حال دا خپل کور معلوم کو بوډا نه تاسو یو بوډا او بلار کی هغه د عزیر علیه السلام او زمون کور کم ځای کې دی لومبي د دې کور د کلی په کناره باندې او بیا د دې کور بنس تر رسیدلو ګیر چا پیر د ټول کورونه جوړ شي. هغه بوډا ته وی عزیر علیه السلام هغه ته عزیر خو 100 کاله مخکې وفات شوی دی مړ
هغه ورته نه عزیر علیه السلام دی زه عزیر علیه السلام یم. هغه ورته خماته یو نښه د عزیر علیه السلام یاد ده وی هغه دا چې هغه مستجاب الدعوات چې کوم دعا به وکړه الله پاک په قبلوله او دویمه ده چې هغه ته تورات یادو. نو که ته رښتیا عزیر علیه السلام نو ته زما ته دعا وکړه زه په سترګو باندې ړنده شوی یم نو ماله به الله سترګې راکړي او زه به تا وپېژنم. نو بس عزیر علیه السلام الله پاک ته سوال وکړو د دې بوډۍ سترګې جوړې شوې اده چې ورته وکتل د بوډۍ بالکل ته عزیر علیه السلام خو یو نښه د عزیر علیه السلام بله هغه ته تورات یادو ما ته تورات واوروه او د تورات صرف دقه یو حافظ په دغه دور کې عزیر علیه السلام د تورات شروع کو تورات ورته واوره. بیا چې کله عزیر علیه السلام راغی خپل رور سره ملاقات شو خپل زوی سره زوی په دغه ټیم کې د 118 کالو هغه سره ملاقات شو ویرونو سره وشو هغه نه پیژندو. بیا د دې بوډۍ وی چې بالکل د حضرت عزیر علیه السلام دی. نو چې خلک راجمع شول نو خلکو وی دا د خدای زوی دی. يهوديان بیا سوي دا د خدای زوی دی ګور وسر کاله ژوند دی او د مرګ نه پس بیا دوباره چې کوم دی ژوند دی. نو وی سوال کیږي کنه چې دورونه دسې دورونه دي چې په یو ورځ باندې پیدا دي او په یو ورځ باندې مړ دي خو دا یو ورور د بل ورور نسل کاله کشر دی. نو دا حضرت عزیر علیه السلام د سره یو ورور په یو ورځ باندې پیدا شو او بیا حضرت عزیر علیه السلام او دا ورور دا په یو ورځ باندې وفات شوی. خو عزیر علیه السلام دی بیا سل کاله کشر دی ځکه دا سل کاله خو په مرګ کې تیر کړي په ژوند کې نه دي تیر کړي. وی دورونه دي او په یو ورځ پیدا شوی دي په یو ورځ باندې مړ دي دا یو ورور ته بل د بل ورور نسل کاله کشر دی. وی دا عزیر علیه السلام او د عزیر علیه السلام ورور دي چې دا دواړه په یو ورځ پیدا وو په یو ورځ مړو خو عزیر علیه السلام دی بیا سل کاله کشر ځکه چې دی سل کاله د په مرګ کې تیر کړي دي. نو دې کې هغه واقعي الله پاک بیاني او کلذي یا پشان د ها کس مر چې تیرېدو علی قريه یو کلی باندې وهي خاویه او دا کلی پریوتی و علی عروشها په خپلو چتونو باندې دا کلی پریوتی په خپلو چتونو باندې څه مطلب د دې ډومبې چتونه پریوتل بیا په دې چتونو باندې د پاسه دیوالونه پریوتل. نو خاویه پریوتی علی عروشها په خپلو چتونو باندې چتونه ډومبې پریوتل په دې چتونو بیا دیوالونه پریوتل. نو په چتونو دیوالونه پریوتل. او کلذي یا پشان د ها کس مره چې تیرېدو علی قريه په یو کلی باندې وهي خاویه او هغه پریوتی علی عروشها په خپلو چتونو باندې یعنی دیوالونه پریوتی په چتونو باندې قال د فرمایل ان یحیی څنګه به ژوندي کی هذه الله دا کلی والا الله پاک بعد موتها وروستو د مرګ د دوینه فاماته الله نو مړکو الله پاک د سړی لرا عزیر علیه السلام لرا 100 عام سل کالا ثم بعثه بیا ژوندي کو هغه لرا یعنی عزیر علیه السلام لرا. قال الله پاک او فرمایل کم لبثت سمره مده دی وشوا. قال د فرمایل لبثت يوما او بعد يوم لبثت ما تیر یوما یو ورځ او بعد یوم یا د ورځې څه حصه. قال الله فرمایل بل لبست بلکې تا تیر کړه 100 عام سل کاله فانظر وګوره الى طعامک خپل خوراک ته و شرابک او خپل اسکاک ته لم يتسنه چې ندي څښا شوي خوراک بالکل صحیح سالم پروت هغه نو څښا شوي. وانظر او وګوره الى حمارک خپل خرته ولنجعلک د پاره د دې چې مونږ وګرځو تعالی را آیتن یو نخه للناس د خلقو د پاره. وانظر وګوره الى العظام هډوکو ته د هر هډوکو ته وګوره کیف ننشزها څنګه مونږ یو ځای کو دي هډوکو لرا ثم نکسوها بیا مونږ څنګه اغوندو دې ته د هډوکو ته لحمن غوخه. فلما تبین بس هر کله چې واضح شو له دته قال افرمایل عزیر علیه السلام اعلم زپوشم چې ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر چیز باندې قادر دی.